أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا صدقت يا رب العالمين. دیدنا اوس واقعا د سیدنا ابراهیم علیه السلام د پلار سره څه خبرې چې کمې شوې دي. پلار آزر نوم دلته راځي او تاریخي اعتبار سره یا تاروخ یا تاروک دغه ورته ویل شي. د یو کس متعدد نامونو باندې مشهور کیدی شي. نو هغه سره چې کومه مکالمه شوې ده هغې بعضې خبرې دي. الله رب العزت فرمایي نو دې کې مقصد دا دی دا واقعات چې روان دي هغې ته الله رب العزت وایي چې ګوره دا دومره نیکان خلک وو لوی خلک وو خو بیا مې ځان معبودین نه ګڼل ځان یې خدایانو نه ګڼل دومره عبادت کو بیا یې خپل ځان د الله عاجزه بندګان ګڼل. الله فرمایي وَاذْكُرْ یاد کا فی الکتاب پا کتاب کی ابراہیم واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام انہو یقینا ابراہیم علیہ السلام کانہو صدیقا نبیا رشتونی پیغمبر. ابراہیم علیہ السلام رشتونی پیغمبر. اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پلار ته وی یا ابت ای زما پلار ګوره به دغه سره خرابه وینا سره نه راځي ښه زوی پیغمبر دی پلار یې کافر دی خو بیا ورته ګډې وډې نه وایي. ورته وی د ابيه یا ابت ای زما پلاره ته ولې د هغه څیز عبادت کوې ما لا یسمع ولا یبصر چې هغه اورېدل هم نه کوي او کتل هم نه کوي. نه اورېدل کولی شي نه کتل کولی شي. ولا یغني عنک شیئا او که په تا باندې د پاسه څه راځي نو هغه ما نشي لرې کولی ستا نه څه درکولی هم نشي. اذ قال لأبيه په هغه وخت کې چې ده وویل پلار خپل ته یا ابتی پلار زما لم تعبد ولی عبادت کوي ولی بندگی کې ما د هغه څه لا یسمع چې نه اوري څه ولا یبصر او نه لیدل کوي ولا یغني عنک شیئا او نه لرې کولی شي ستا نه یو څیز. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم اے پلار زما انی یقینا ماتا قد جاءنی یقینا راغلی دی ماتا من العلم دا علمنا. ورته وی ماتا راغلی دی دا علمنا. دا ورته نه وی چې ته جاهلی دا ورته نه وی چې ته جاهل ورته چې ما له علم راغلی او بیا ورته وی چې تا ته هغه علم نشته بیا ورته سخت الفاظ نه استعمالوي تا ته هغه علم نشته. انی یقینا قد جاءنی راغلی دی ماتا من العلم دا علمنا ما لم یأتک ما لم چی نشتا دی چی ندی راغلی یأتک تا تا یا چی نشتا دی تا تا فاتبعنی بس تابداریو کا زما هغه علم چی تا تا نی راغلی بس فاتبعنی زما تابداریو کا اهدکا برابر بکم تالرا صراطا سویا پلار برابر باندې تا به بصیرت مستقیم باندې روان کړم د زما تابعداري وکړه. بیا ورته وایي یا ابت لا تعبد الشیطان ای زما پلار بندگی مه کوه د شیطان تابعداري مه کوه د هغه بندگی مه کوه. ان الشیطان یقینا شیطان چې کان دی للرحمن دا رحمان لرا عصویا نافرمان. دا شیطان خو چې دی دا د الله رب العزت نافرمانه دی
او چې څوک د الله نافرمانه شي نو ته د هغه تابعداري کې اوس ولرورو په خبره باندې راځي چې د هغه څوک تابعداري وکړي نو چې څه د شیطان حکم شي دا د دم حکم شنو ورته وایي یا ابتي پلارا انی یقینا ز اخاف یریګم ایمسک چې مصب کی تعالی عذاب من الرحمن عذاب د الله د جانب نه د رحمان ذات د جانب نه ګور ټول رحمانیت د رحمان صفات ورته وي چې رحمان ذات غفور رحیم ذات رحم کون کی ذات دی او چې د شیطان تابعداري کې داغه ملګرتیا کې نو بیا به تعالی د عذاب ضرور څه په دې باندې یریږم فتكون للشیطان نو بس ته وګرځي د شیطان د فارا ولی یا ملګری داغه به ملګری شي په جهنم کې نو تمام په اور کې سوځي الله دې وساتي اوس چې دور د کله دا خبره وکړه نو هغه ورته وایي چې ښه هغه ورته راته وایي چې خبره خو دې راته سخته کړه نو هغه ورته وایي قال وویل ورته والد اراغب آیات مخ اړونکي انت اراغب آیا مخ اړونکي انت تو عن آلهتی زما د خدایانو نه یا ابراهیم اے ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام لئن لم تنتهي کچرت من نشوی د دې کلام نه لارجمنک نخامها سنسار بکم تعالی را وهجرنی ملیا او پرېږد مالرا یو اوږده زمانه یعنی پرېږد کور زما ځکه پلازه خو دا ډېره لوی اتارټي چې زه ورته خو دې خو یې کور پرېږده زه وځه نو ورته وایي وی قال راغب انت عن آلهتی یا ابراهیم ته مخ اړونکي زما د خدایانو نه لئن لم تنتهي کچرته ته منع نشوې لارجمنک نو خامخا به سنګسار کم تعالی را وهجرني ملیا او ما یو اوږده زمانه پرېږدم نو وایي دغه داسې ورته یو بلوچي کاکا استاد محترم به وي مفتي اعظم پاکستان مفتي ضروري خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه وی هغه ترجمه کوله نو ورته وی چې وهجرني ملیا ابراهیم علیه السلام ته پلار وی چې پرېږده مالره یا لاړ شه ته ملیر ته ملیر ترجمه پکې کوله دا ځان نه دا لوی پکې نو لارجمنک نو خبره داره چې الله دې کې د دې درې معنی راځي یو رجم معنی ده رجم چې په کاڼو به دیولو او بیا به دې کیسروانې نو لهذا زمونږ د خدایانو نه وړه دویم نمبر سخت تکلیف به درکو تعالی او دریم نمبر ذلیله به کو تا یعنی په خبرو کې به داسې ګډ وډوال د خلکو مخ کې به پیغور درکم بل څه به درکم نو د دې وجې سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان وی دا جبی وی دا توري چې کوم زخم وي جراحات السنان له التیام هغې له چې د خوالی شته په توره چې کوم زخم راشي هغې له خوالی شته خو ولا یلتام ما جرح اللسان خو چې کوم زخم چې په ژبه ولګي د هغې بیا خوالی نشته نو کیسه داسې ده چې زه به یې د خلکو په مخ کې ملامته کړم پښتو هغه شاعر وي پر هر د تورې ښځې چې جوړېږي په مرهم پر هر د تورې ښځې چې جوړېږي په مرهم ولې بد پر هر د ژبې وي د عمر سره سم د ژبې هغه چې کله بیا ته ویني تا ته به خبره رایادېږي چې پلانکي ځای کې دا کارنامه ده کړې نو وایي چې زه به د خلکو مخکې ورټم یا به دې سنګسار کړم نو اوس د ورته سوي قال وویل ابراهیم علیه السلام سلام علیک سلام دی پتا باندې نو یو سلام راځي د ترک کلام لپاره چې خبرې به در سر نه کوم او یو راځي چې زه به درته ځای پرېږدم خیر دی تا ته به کور پرېږدم خو بیا ساستغفر لک ربي بهنه به غواړم ستا دپاره ربي د رب خپل نه انه یقینا دغه الله رب العزت کان دی بي په ما باندې حفیا ډیر زیات شفقت کوونکی الله رب العزت په ما باندې ډیر زیات شفقت کوي ابراهیم علیه السلام ورته وایي زه به درله بیا بخښنه غواړم نو بیا نور آیاتونو کې راځي چې ده به ورله بخښنه غوښتله ښه خو تر څو پورې مالته بیا سورت توبه کې تېر شي ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو الله تبرأ منه وایي چې کله د ابراهیم علیه السلام به ورله دعا غوښتله خو چې کله ورته پته ولګېده چې دا پلار خو مې دشمن د الله تعالی دی الله ورته وویل چې د اسلام نه راوړي نو بیا د دغې نه منع شي بیا کافر لره دعا
نشته، بل بیا یې دعا نه ده کړې دا نه پس. نو اوس ورته وایي د ابراهیم علیه السلام ورته وایي واعتزلکم موزه کناره کشي کوم ستانه مخ اړوم ستاسو نه وما او د هغه څه نه تدعون چې تاسو رابلې من دون الله ما سوا د الله نه، د الله نه چې د څه شي علاوه تاسو عبادت کوئ چې د الله نه سوای، نو زه د هغې نه مخ اړوم ستاسو ټولو نه مخ اړوم. وادعو ربي او دعا غواړم د خپل رب نه او زه رابلم خپل رب لره عسا قریبه ده خایږي الله اکون بدعاء رب شقیا، عسا قریبه ده الله اکون چې نشم زه بدعاء ربي په دعا غوښتلو د خپل رب نه، په دعا غوښتلو د خپل رب نه زه نشم شقیا بدبخته، یعنی چې د الله رب العزت نه دعا غواړم نو زه نه بدبخته کېږم ښه. او که د نور چا نه سوالونه کوم نو بیا به څه یم، بیا به بدبخته یم. د دې وجې علما لیکي وایي چې د الله نه ته دعا غواړې نو ته نیکبخته یې په دعا غوښتلو سره. دا دعا د خپله ځان لکه قبوله شي که نه په 3 سټیپو کې به قبلېږي، یا خو به ډایرکټ قبوله شي، یا به په تا مصیبت را روان هغې سر به ټکر یا مصیبت به درله ختم کړي، یا 3 نمبر آخرت دپاره به سټور شي او هلته به ته وایې چې خدایه که داسې سټور کېدي چې دا یوه دعا مې نه وه قبوله شوې. نو 3 حالاتو کې نو یو دا دعا غوښتل خپله نیکبختي ده، یو دا عمل نیک دی نو د دې وجې دا نیکبختي ده، بل دا اخلاقي طور چې دی یو کامیابي ده نو دا د دې وجې نیکي ده. عسا قریبه ده الله اکونا چې زه به نشم بدعایي په دعا غوښتلو ربي د رب خپل نه شقیه بدبخته. فلما اعتزلهم بس هر کله چې جدا شو ابراهیم علیه السلام د بیونه وما یعبدون او د هغه څه نه یعبدون چې دوی عبادت کو د دین هم جدا شو، د خدایانو نه ولله جدا شو. وما او د هغه څه نه یعبدون چې عبادت یې کو دي من دون الله ما سوا د الله رب العزت نه. وهبنا له اسحاق نو هبه که موږ د اسحاق علیه السلام هبه بس په زموږ په اصطلاح کې نن سبا چې خلک وایي ګفت، الله رب العزت فرمایي چې دې له مې تحفه کې چې کله د هغې سره کیسه روانه شوه د هغې نه کټ شو د هغې نه ښه ته وایي چې بس تاسو خدای نه منې زه د مزار نه جدا یم. نو الله رب العزت وایي په تحفه کې مې ولله اسحاق علیه السلام ورکړو و یعقوب علیه السلام وکلا جعلنا نبیا او هر یو موږ وګرځو د دین نبی، هر یو هم ته پیغمبر وګرځو. ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر، اسحاق علیه السلام هم پیغمبر او یعقوب علیه السلام هم پیغمبر. ووهبنا لهم او هبه کې ورکو هدیه کې ورکو دیو ته من رحمتنا د خپل رحمتنا، نو رحمت هم خپل ورکو نو یعنی پیغمبري هم ورکړله. وجعلنا لهم او هم ګرځوله دي لره لسان صدق ذکر رښتیا یا مشهورتیا رښتیا علیا ډېره اوچته. الله رب العزت فرمایي چې اوچته بلنده والا د رښتیا او شهرت چې دی دا په دې باندې مشهور کړو چې دی رښتیا وایي، دی چې دی ډېر ښه خلک دی، دا چې دی رښتونی دي او هغه ذکر هم بلند یاد کړو چې د هغې نه پس څومره مقامونه راغلي دي، که هغه چې دی یهودیان دي، که عیسایان دي، که هغه امت محمدي صلی الله علیه وسلم دي، دوی ټول ځان منسوبوي چا پسې؟ ابراهیم علیه السلام پسې. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی وایي من الکریم ښه سړی څوک دی؟ څه وایي ورته؟ ښه سړی څوک دی؟ اوس چې ته زما نه مثال په طور تپوس وکړي چې ښه سړی څوک دی، نو زه هلته یم چې د ټولو کسانو له چا اکرام وکړه دا به ښه سړی. اوس یو کس د نر زوی راپاڅي او سبا اکرام وکړي د ټولو نه، نو چې سبا اکرام وکړي چې ما دوی چې ښه سړی څوک دی، زه یم دغه چې ناست دا ډېر ښه سړی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوي دي ښه سړی څوک دی، هغه ورته ډایرکټ نمونه ښولې ده. وایي الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ښه سړی د ښه سړي زوی د ښه سړي زوی د ښه سړي زوی. نو بیا ورته وایي یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم، یوسف علیه السلام چې زوی د یعقوب دی او چې هغه زوی د اسحاق علیه السلام او اسحاق علیه السلام زوی د ابراهیم علیه السلام دی، دا چې د ښه سړي نمونه ورته ښولې ده. نو الله یې خاندان داسې وګرځو. الله وایي وهبنا لهم من رحمتنا. الله فرمایي وذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې موسی علیه السلام ای خبر موسی واقعه د موسی علیه السلام انه یقینا ده موسی علیه السلام کان او مخلصا دی سو دی معصوم او پاکو
یا داسې خالص کړی شوي سلیکټډ و بس الله رب العزت یو ته خاص کړی یو ته غوره کړی انتخاب یې د کړی الله ولا انتخاب کړی نو الله رب العزت وایي انه یقینا هو موسی علیه السلام کان مخلصا دی خالص کړی شوی وکانه رسول هغه مخلص بیا لخد هغه بیا لیکي سلام وکانه رسول النبی رسول او نبی ونادیناه آواز کوم دتا من جانب الطور الایمن دا هغه کوئی تور د خي اړخنا یا د هغه کوئی تور نه چې برکت والا دی آواز وکړه من جانب منگا من جانب الطور دا هغه جا طرف د کوئی تور نه الایمن د خي سایډ نه یا د دنه چې خي سایډ ته وقربناه او من نږدې کو دلرا نجیا دا پار د مناجاتو الله رب العزت فرمای چې د سره خپل مناجات ولا خبرې کول نو دیم ځان ته خره نږدې کو ووهبنا له وهبم کدتا رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کی راضی د حدیث مفهوم بیان وی د ټولو نه چې رور سره چا ډیر خکړی دي نو موسی علیه السلام خکړی دي ها د ټولو نه ډیر خو چا کړی دي موسی علیه السلام سو چې الله پیغمبر کنو الله رب العزت ته فرمایي چې ما الله تعالی کوي چې ما سره زما رورم پیغمبر کا الله یې سوال قبول کو هارون علیه السلام ته پیغمبر دا ډیر زیات خدای ووهبنا له او هبک من دتا من رحمتنا د خپل رحمتنا خاورور د هارون نبیا هارون علیہ السلام پیغمبر واذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې اسماعیل واقعہ د اسماعیل علیہ خبر اسماعیل واقعہ د اسماعیل علیہ السلام انه یقینا ودا اسماعیل علیہ السلام کان صادقا انه یقینا کان دا اسماعیل علیہ السلام صادق الوعد رشتونی دا وعد وکان رسول النبی رسول او نبی اسماعیل علیہ السلام چې دی دا وعد ډیر زیات رشتونی حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی و یو پیر چرته روانو نو یو ملګری ورته وی هغه ورته وی چې دوه خپلو کې روانو د هغه سکار یو علاقه کې نو هغه ورته وی چې ته دې ځای کې ودرېږه بس زما دې ځای لږ کار دی زه واپس راځم ته چېرته خوا زما د ورته ټیک ده 3 ورځې ورته د هغه نه خبره ایره شوې وه اسماعیل علیه السلام ورته 3 ورځې دغلته ولاړ 3 ورځې ورته ولاړ چې هغه کله راغی چې ویلي دغه خبره ورته رایاده شوه ورته تاسو غوښتلې نه یې نو ورته څنګه تلم تا سره مې واده کړی او یو زمونږ واده وایي زه چپه مې که ځای ته مې ورسم په وادو باندې دوکه وکان رسول النبی او رسول او نبی وکان او یأمر چې حکم به کو اهله حانتان خپل ته او یو وعده د دا و چې پلار ورته وی چې ما خوب کې لیدلې چې تا لاله یعنی په دې باندې وه امتحان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د آیاتونو ته خیال وکړم وکانا یأمر او دې چې حکم به کو بالصلاة د مانځه والزکات او د زکات وکانا عند ربه مرضیا او دې په نزد رب المرضیا مختارا اے راضی کړی شوی الله رب العزت د دنا رضا نو یو صفت دا چې د وعده پوره کوونکی بل دا چې د حکم کو د څه د مانځه او د زکات د پاکیزګي د الله رب العزت په نسبت باندې دی غوړه او مختار او الله ته راضی کړی شوی خبره ده چې دا وخت نه بده باندې امتحان هغه دی یوازې پرې خودل شو یوازې پاتې پرې شو نو غزان له امتحان ما تاسو ته وختي وي بیا چې کله چې راغړ شو ابراهیم علیه السلام یو وعده دا وه چې دی ورته وایي ابراهیم علیه السلام ورته چې ما خوب کې لیدلې تا لالم دی ورته یا ابت افعل ما تؤمر وایي څه چې دې لیدلې دي پلاره هغه شان کار وکړه وایي ته به ما صبر کوونکي ووینې زه به درته څه نه یم زه به صبر نه زه به صبر ورته او مکسې او چې کله وړوکې ماشوم دی نه ما تاسو ته وختي خبره مو وکړه چې صفا مروه په منځ کې موږ منډه ولېږو الله دې توفیق راکړي اوس چا به والي او څوک به وایي او چا چې والي الله دې هغه قبول کړي بیا دې توفیق ورکړي الله دې موږ هم توفیق راکړي اوس په دې منځ کې دا منډه ځکه وو چې دې خو ډېر ورغوټ ماشوم مور به چې کله اوس دې دقسې په میدان کې پرېښودل اوس دا مور بیبي چې دا هغه کله صفا ته لړ شي وایي دې بچي له خو زما اوبه پکار دي کله مروه ته لړ شي خو چې ځینو په دې منځ کې دا لږه کنده چې ودې کې ورته دا بچي نه ښکاري
مور خود په بچي باندې ډېر زیات شفقت کوي دی به ورته نه ښکاري دې کې به لږه منډه ووهله چې دا بچي مې څه پې حمله ونه کړي دې زه وویل بیا بچی هلته وخته نو دا هلته نه ورته تماشه وکړه نو مور یو قیمتي سرمایه ده الله رب العزت دې چې چا ژوندی دي الله رب العزت دې هغې له دراز عمر نصیب کړي